د سیکنډ موبایل د اغستو په وخت کې د دې خبرو خیال چې دی دا لازم ساتئ ځکه سبا ورځې تاسو ته مسله را نشي تاسو چې کوم موبایل واخلئ داسې نه چې تاسو په هغې کې تاوانه شئ مونږ خو چې کله موبایل اخلو نو موبایل خو دغه شانتې مخامخ چې دی مونږ چک کوو ځینې دې څیزونه دي چې هغه مخامخ چک کېږي خو ځینې په دې کې دننه دي هغه مونږ چک نه کړو نو د هغې نه وروسته چې دی مونږ ته مسله راځي مسله څه راځي چې بیا په دې کې ډېر څیزونه چې دي دا کار نه کوي که هغه دوکاندار تاله یو ورځ ټایم درکړي یا 2 ورځې ټایم درکړي نو هغه څیزونه چې دی هغې ته په ورځ کې ضرورت نه راغلی په 2 ورځو کې ضرورت نه راغلی اکثر ورته هفته پس راشي اکثر ورته د سره مونږ موبایل استعمالو او هغې ته ضرورت نه راغلی خو کله چې بیا مونږ په بل باندې ورخرڅوو او هغه شی چک کې هغه ته وایي دا شی چې دی دا په دې کې خراب دی نو په دې ویډیو کې په دغه باندې پوه کوم چې دغه څیزونو تاسو خیال وساتئ نو تاسو به تاواني کېږئ چې دی دا به نه ځکه که تاسو له دغه شان دغه څیزونه څوک خراب درکړي سبا ورځې تاسو ته د هغې نه مسله چې دی دا جوړېدی شي اول نمبر چې تاسو موبایل الی د هغې به تاسو ریټ چې دی دا به له مخکې نه معلوموئ ریټ تاسو ته معلوم وي چې دا موبایل دی دا به دومره ریټ باندې دی چې د ریټ تاسو ته پته وي نو بیا د موبایل چې دی تاسو به ټول هر سره ته ګورئ چې دا موبایل څنګه استعمال شوی دی اوس یو کس دی هغه پرې ټول کرښې کرښې کړی دی او په صحیح طریقه باندې نه دی استعمال کړی د هغې ریټ چې دی هغه به کم وي ځکه د یو شي بل شي سره لګولی ځای په ځای چې دی په هغې کې کرښې مرښې راغلي نو د دغه موبایل چې دی ریټ کم خو ډایرکټ د باډۍ نه چې دی تاسو ته ډایرکټ پته لګي نو د هغې د ریټ چې دی هغه خو به د دغه ځای نه چې دی حساب به لګوي اوس یو سیټ صفای نو د هغې ریټ چې دی دا به سیوای دغه شانتې موږ اکثر چې دی په دې باندې ویډیو ګورو دا سره چې دی دې ته خو د ټایم سره چې دی ضرورت راځي دا خو په ټایم چک کېږي چې د هغې سپیکر او مایک چې دی دا چک کېږي کله چې پکې موږ سیم ولګوو او ټلیفون کوو نو د دغه چې دی دا هم پته لګي خو د ټول نه غټ خیال چې دی تاسو به د دې ساتئ چې موبایل ستاسو کولاو نه وي چې موبایل یو کولاوي نو په هغې کې قسمه قسم مسلې راتلی شي کېدای شي دا د دې کس نه اوبو ته غورځېدلی یا پکې یو پرزه چې دا خراب شوي هغه پکې هغه چینج کړي د هغې د وجې نه چې دی اکثر شاټ ولګي په موبایل کې نه په ټایم باندې تا ته نه ښکارېږي خو کله چې ستا موبایل ګرم شي نو بیا پکې هغه شی چې دی بار بار پکې مسله راوکاږي لکه ته په یا ګیم کې یا په زیات لوډ ور واچې نو په هغه ټایم کې تا ته سکرین چې دی دا پړقېدی شي ستا سکرین چې دی دا بندېدی شي دغه شان ستاسو موبایل چې دی دا مکمل بندېدی شي دوباره کولاوېدی شي داسې قسمه قسم مسلې چې دی دا راځي او دا اکثر موبایل چې شاټي دغه شانتې د هغې د وجې نه چې دی بیټري خوري نو چې بیټري خوري نو هغه به ښکاره تا ته پته لګي چې بیټري یو موبایل هسې خوري نو ته پوه شه چې دا موبایل چې دی دا شاټ دی یو خو یو ماډل دی ډېر زوړ ماډل وي نو خو بیټري خوري ځکه چې وخت وشي دا بیټري نه د ځان را بیټري صحت چې دی دا کمزوره شوی نو هغه د دغې د وجې نه خوري یو موبایل نوی او بیټري چې دی دا خوري نه ته پوه شه چې په دې کې دننه شاټ او د شاټ د وجې نه چې دی موبایل چې دی دغه بیټري خوري باقي خو سکرین تاسو هم چک کوئ ځکه چې تاسو په گیم کې یا په څه ګورئ یا ټچ له لاسه وړئ نو هغه به تا ته پته لګي چې د دې سکرین چې دی دا ځای کار کوي دا ځای چې دی دا کار نه کوي دغه شان دغه هر سره هم چک کولی شي IMEI تاسو هم چک کولی شي چې IMEI د دې رجسټر ده که نه ځکه په پاکستان کې خو دا قسمه مسلې ډېرې زیات دي اوس به بهر ملکونو کې هلې نو هغې ته په دې ته ضرورت چې دی هغه نه راځي خو دلته په پاکستان کې به د دې IMEI چې دی دا به ته ګورې چې IMEI د دې رجسټر ده که نه د رجسټر ځکه اکثر ورته پیک IMEI شي د بل موبایل IMEI ورته شي نو په ټایم باندې چلېږي خو وروسته په هغې کې بیا مسله چې دا راشي او اکثر ځینې دوکانداران چې دي هغه بیا واپس نه اړي تا دوکه کې په ټایم باندې او تا په ټایم باندې ول نه راوړو نو دغه مسلې چې دي دا تا ته هم راتلی شي خو د ټول نه غټې زه چې تاسو ته کم ویم چې هغه په موبایل کې پټې پرتې او هغې ته اکثر زمونږ ضرورت چې دی دا هم رانه شي ځکه ضرورت رانه شي چې هغه شیزونه زموږ سره نه یا موږ ونه لګوو نو د دې د وجې نه هغه شي ته چې دی ضرورت رانه شي د ټول نه غټ دغه دا دی چې موږ په موبایل کې وای فای چې دا چک کوو اول نمبر چې دا وای فای ده وای فای چې کېده چې دا لازم اکثر ځینې کسان چې دی هغه د موبایل ډیټا استعمالوي نو چې ډیټا استعمالوي نو د هغه وای فای ته ضرورت نه راځي او بل ځای کې هم د وای فای سر نه یو ځای کړی نو چې تا نه یو ځای کړی 2-3 ورځې هغه تاله ټایم درکړی چې په هغه 2-3 ورځو کې ته ونه ګورې بیا خو دې ته ستا ضرورت نه راځي چې کله ستا ضرورت راشي او ته د یو وای فای سره یو ځای کې او د وای فای سره نه یو ځای کېږي یا یو ځای شي او په بار بار چې دی دا کټ کېږي نو چې دغه مسله راته وي نو بیا دوکاندار له چې ته واپس وړې هغې ستا نه هلې هغوی ته په هغه ټایم باندې چې دی دا واپس ول نه راوړو ته په ټایم باندې چې دی دا ول نه کتلو نو وای فای چې دی دا به د دې لازم ګورئ چې وای فای د دې کار کوي که نه کوي نو دا پکې لازم شی دی چې دا به تاسو د وای فای دغه ګورئ د موبایل دغه شانتې ورپسې پسې بلوټوت دی بلوټوت چې دی دا به هم تاسو د موبایل چې دی دا به ګورئ بلوټوت ته خو زموږ د سره ضرورت چې دی اوس راځي نو که تاسو ګورئ نن سبا بلوټوت د ضرورت نه راځي چې کم کسان دا بلوټوت استعمالوي نو هغو ته ضرورت راځي نور د باقي کس نه راځي زما په خپل ځان ضرورت نه راځي نو ما ته پته نه لګي چې په دې موبایل کې بلوټوت کار کوي که نه کوي خو کله چې زمونږ ضرورت راشي او شی ورسره یو ځای کوو نو بیا ورسره نه یو ځای کېږي یا ته دوکاندار له ویل شي نو هغه پکې دغه شیزونه چې دي دا پکې ګوري نو چا پکې دغه وګوري نو که تا پسه اخیستی نو بیا ته د هغې د لاسه چې دی تاوانه شي دغه شانتې GPS
دا چې دی دا ولا تاسو هم چک کوئ. نو دا درې شیزونه چې دي دا به دې کې لازم دي او دا به دې کې پټ پراته نو دا ولا لازم چک کوئ. که به دغه کې مسله نو بیا موبایل چې دی دا واپسې ورکوئ. تاسو به وایئ زموږ ته ضرورت نشته او د بل کس دې ته ضرورت دی نو بیا تعالی هغه ریټ چې دی دا نه کوي. بل دا که دا مسلې پکې او هغه تعالی ارزان درکوي نو صحیح ده، خو غټ خیال چې دی هغه د دغه شیزونه ساتئ او یو د موبایل له شارټ چې شارټ په موبایل کې هغه ته بیا نه وځي، بیا تاسو ته قسمه قسم مسلې چې دی هغه د دې په تر باندې راتلی شي.